أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى او بیان کا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا کتاب کی پا قرآن پاک کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام حالات دا موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصن بے شک وہ دا موسیٰ علیہ السلام ورکڑلے شوے منتخب کړلې شوی یا خاص کړلې شوی وکان رسول النبی او دې رسول او نبی ونادیناه من جانب الطور الایمن او من आवाज کو دتا داغي خي طرف د کوه تورنا وقربناه نجيا او من نزدې کو دلرا نجيا د پار د هغه سرګوشي د پار د هغه راز د خبرو ووهبنا له من رحمتنا او من ورکړو دتا د خپل رحمتنا د خپل مهربانینا اخاه هارون نبیا رور د هارون علیہ السلام نبی بطور پیغمبر بطور نبی واذکر فی الکتاب اسماعیل او بیان کپ قرآن پاک کی واقعہ د اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد بیشک دیو رشتن وعدے والا رشتن پا وعد کی پلوز کی وکان رسول النبی او دے رسول او نبی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ او دے چے حکم بی کولو خپل اہل عیال تا خپل کور والو تا بالصلاة دمانز والزکاة او دزکاة وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا او دے پنز درب خپل مرضیہ ورکڑلے شوے محبوب پسندیدہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس او بیان کا واقعہ د ادریس علیہ السلام پدی کتاب کے پا قرآن پاک کے انہو کان صدیقا نبیا بے شک وہ دے دیر رشتن نبی ورفعناہ او من پورتکڑیو دلرا مکانن علیا اغی مرتبی اچتتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم دادی ہاغ خلق ہاغ کسان انعام اللہ علیہم چ انعام کرے وہ اللہ تعالی پدوی من النبیین او دوی داغ ٹولگی دا انبیاؤنا من ذریت آدم او دوی دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا وممن حملنا مع نوح او دوی د هغه چانا چې پورته کړیو مونږه د نوح علیه السلام سره پای کشتۍ کې ومن ذریه ابراهیم او دوی د اولاد د ابراهیم علیه السلام نا و اسرائیل او د اولاد د یعقوب علیه السلام نا وممن هدینا وجتبینا او دوی د هاغی چانا چه ہدایت کڑو منگا حغیتا وجتبینا او ورکڑیو منگ حغیلرا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن ہر کلا چه تلاوت بکڑلے شو پا دوی باندے
آیاتنا در رحمان ذات خروا سجدا و بکیا نو پری بوتل دوی په داسې حال کې چې وبه سجده کوونکي او جړا کوونکي فخلف من بعدهم خلف پس راغلل وروستو د دوینا خلف هغه نااهله نایبان نااهله جانشینان اضاعوا الصلاة ضایع کو هغی مانځه لرا واتبعوا الشهوات او تابعداري وکړه هغی د خواهشاتو فسوف يلقون غیا پس زرد چې میلو بشي دوی د هغې سزا د سرکشۍ سره د هغې سزا د خپلو بدو عملونو سره الا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر هغه څوک نه چې توبه یې ایستلې وه وآمن او ایمان راوړی وعمل صالحا او عمل کړی و نیک فاولئک يدخلون الجنة پس دغه کسان داخلیږي به دوی جنت ته ولا یظلمون شیئا او ظلم به نه کولی کیږي په دوی باندې ذره برابر معمولی شانتې هم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب دا جنت باغونه دي د همیشه پاتې کېدلو التي هاغ باغونه د همیشه پاتې کېدلو وعد الرحمن چې وعده کړي د رحمان ذات عباده د بندگانو خپلو سره بالغیب په آخرت کې یا بالغیب په غیب سره چې دوی لیدلی ندي جنتونه خدای پاک ورسره وعده کړې ده انه کان وعده مأتیا بشکا د وعده د رحمان ذات وعده د الله مأتیا پوره کېدونکې یا راتلونکې لا يسمعون فيها لغوا دوی بنا اوري په دغه جنتونو کې لغوا سبحو د خبره الا سلاما مگر اوري بد سلامتیا خبره یا اوري با سلامنا ولهم رزقهم او وی بد دوی د بار رزق فيها بدغ جنتونو کې بکرتا و عشیا سبا او بیگا تلک الجنت التي دا جنت هاغ زید هاغ مقام دے نورث من عبادنا من چې مونږ ورکو داغه بندگانو خپلنا من هغه چاته کان تقیا چې وی هغه پرهیزګارا وما نتنزل الا بامر ربک او وی پرشته د الله ما نتنزلو چې مونږ نرا نازلیږو مونږ نرا کوزیږو الا بامر ربک مگر په حکم د ربستا له ما بین ایدینا وما خلفنا دی دغی الله د پارا دی په اختیار د هغه کې ما هغه څه بین ایدینا چې دی مخې ته زمون وما خلفنا او هغه څه چې دی ورستو زمونږ وما بین ذالک او هغه څه چې دی په منځ د دې کې وما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا هیرونکې رب السماوات والارض رب د اسمانونو دے او د زمکې دے هغه رب د اسمانونو او د زمکې دے وما او د هغې څه بینهما چې دی په منځ د دې اسمانونو د زمکې کې فعبده پس عبادت کو د دقې رب بندگی کو د دغې الله واستبر لعبادته او کلک اوسا د عبادت د هغه دپاره
هل تعلم له سمیا آیا پیجنی تو د هغه لرا سمیا سوک هم ناما مراد تینا هم صفت هم قدرت هم طاقت نو آیا شته دی په علم ستا کې شریک د هغه سره څوک د هغه په شان صفتونو والا د هغه په شان قدرتونو والا نو جواب ته دا چې بالکل نه نو معنا دا شوه هل تعلم له سمیا نشته دی د هغه سره سمیا هیڅوک هم ناما هم صفتا هم قدرت او هم طاقتا